بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 93 نمبر درس دی. په نن درس کې به د کتاب الصلات نه موږ شروط و فرضیت الصلات. شروط دا د شرط جمع ده او دا مضاف دی. فرضیت یعنی شرطونه. شروط د شرط جمع ده. نو شروط معنی د شرطونه. شروط دا لمری کړي د شرط جمع ده. شروط د شرط جمع ده. شروط دا شرطونه ته وایي شرطونه. او فرضیت فرض کېدلو ته وایي او صلات منځ ته وایي. نو دا شروط مضاف دی، فرضیت مضاف الیه مضاف دی او دا الصلات مضاف الیه دی. نو موږ به ووایو د اخر نه به شروع کړو. د منځ د فرض کېدو شرطونه یا د منځ د فرضیت شرطونه. د منځ د فرضیت شرطونه. شروط فرضیت الصلات، د منځ د فرضیت شرطونه. نو لا تفترض الصلات. لا تفترض دا فعل ماضی مجهول صيغه ده. لا تفترض نه فرض کیږي الصلات منځ. دا منځ صلات والله نائب فاعل دی. لا تفترض الصلات منځ نه فرض کیږي على انسان نکره دی. نو موږ به وایو په یو داسې انسان باندې منځ نه فرض کیږي په یو انسان باندې، یعنی یا په یو داسې انسان باندې یا په یو انسان باندې. لا تفترض الصلات منځ نه فرض کیږي علا معنی ده باندې انسان په یو داسې انسان باندې الا مگر صرف په هغه انسان فرض کیږي اذا کله چې اجتماعت جمع شو فيه په دغه انسان کې. دا ها ضمیر انسان ته راځي. فيه په دغه انسان کې ثلاثه شروط، درې شرطونه. شروط د شرط جمع ده، درې شرطونه او ثلاثه درې ته وایي. وایي په یو انسان کې چې درې شرطونه وي نو په هغه انسان باندې منځ فرض دی. خو چې دا درې شرطونه پکې نه وي نو په دغه انسان باندې منځ نه فرض کیږي. اول نمبر اسلام شرط دی چې راکس مسلمان وي نو منځ به فرض دی. دویم نمبر بلوغت شرط دی، یعنی زلمی باندې فرض دی، یعنی بالغ انسان باندې فرض دی. او دریم نمبر چې عقلمند باندې منځ فرض دی، یعنی قمقل باندې بیوقوف لیونی باندې دیوانه باندې مجنون باندې منځ فرض نه دی. نو دا درې شرطونه دي. نو لا تفترض الصلات منځ نه فرض کیږي علی انسان په یو انسان باندې الا مگر صرف په هغه انسان فرض کیږي اذا کله چې اجتماع جمع شي فيه په دې انسان کې ثلاثه شروط، درې شرطونه. چې په یو انسان کې درې شرطونه جمع شي نو په هغه باندې منځ فرض کیږي. اول نمبر شرط اسلام. لا فلا تفترض الصلاه على كافر. فلا تفترض نو منځ نه فرض کیږي على كافر په یو کافر باندې، یعنی په یو کافر باندې منځ نه فرض. ځکه چې هغه لپاره اول اسلام شرط دی چې دا به مسلمانېږي او دا چې مسلمان شي نو بیا به په ده باندې منځ فرض کیږي. نو ده لپاره اول تقاضا د اسلام ده چې دا به اول اسلام قبلې مسلمانېږي، به د هغې نه پس په ده باندې منځ بیا فرض کیږي. دویم نمبر بلوغ معنی بالغ کېدل، زلمی کېدل، ځوانېدل، که هغه ښځه وي که سړی وي. بلوغت بالغ کېدل یا زلمی کېدل. فلا تفترضو نو نه فرض کیږي الصلات منځ. نو منځ نه فرض کیږي علی صبي په یو ماشوم باندې چې زلمی نه وي نو په هغه باندې منځ فرض نه دی. چې زلمی نه وي نو په هغه باندې منځ فرض نه دی. په ماشومانو باندې منځ فرض نه دی. نن سبا د هلکانو تقریبا د 14 15 16 یعنی 15 16 سال ته چې شي نو دا زلمی کېږي. پخوا مخکې اوس خو دا ډېر ګرم خوراکونه یې د دغې وجې نه ډېر زر زلمی کېږي. مخکې به چې دی دا تقریبا 16 17 18 کې دغه کې به زلمی کېدل. بهرحال چې بالغ نه وي نو په هغه باندې منځ فرض نه دی. خو د هغې د مور او پلار لپاره پکار دي مخکته دا را روان دي چې هغه ته د 7 کالو نه د منځ حکم وکړي. دا حدیث کې هم ځي چې کله ماشوم د 7 کالو شي هغه ته د منځ حکم کوه. اته وایي منځ له ځان سره بوځه، هغه ته د منځ حکم کوه چې منځ کوه. او چې کله د 10 کالو شي منځ نه کوي نو هغه بیا په لاس باندې وخه، په لاس په چوکا په کوړه په دغه باندې نه په لاس باندې بیا وخه. نو ښکته هغه هم را روان دي. نو وایي چې بالغ نه وي نو هغه وخته پورې ته چې دی په هغه ماشوم باندې منځ فرض نه دی. نو مور او پلار نه بیا پکار دي چې د انسان ته د 7 کالو په عمر کې د منځ حکم کوي. د 10 کالو په عمر کې که منځ نه کوي نو دا دی بیا وخي. او د 10 کالو په عمر کې د ده بستره هم بیله کړي، بل کس دی ورسره کټ کې نه سمبلي. او بله خبره چې د 10 کالو په عمر کې دی ورته چې کوم د نیکۍ کارونه دي هغه دی ورته زده کړي. او چې کوم د 7 کالو نه دی ورته دغه د آداب زده کړي، د نیکۍ کارونه دی ورته زده کړي. د بدۍ نه دی وساتي چې ورته وښایي چې یاره دا څیز بد دی، موبایل غلط استعمالول بد دي، ټي وي ډراما فلمونه دا شیونه خراب دي، په دې الله خفه کېږي. نو دا د مور او پلار لپاره مناسب دي چې
ماشوموالي نه د ده ته دا څیزونه وښایي د آداب ورته وښایي د ژوند تېرولو طریقې ورته وښایي د په کوم څیزونه الله خفه کېږي د الله رسول صلی الله علیه وسلم خفه کېږي نو د هغې نه وساتي د هغې پهچان ورته وکړي نو دا مور او پلار دپاره مناسب دی پکار دی والله العقل عقل من کېدل نو فلا تفترض الصلاة فلا تفترض نو نه فرض کېږي الصلاة منځ نه فرض کېږي علی مجنون په یو دیوانه لیوني مجنون باندې منځ فرض نه دی ځکه چې دیوانه مجنون هغه د الله د احکاماتو مکلف نه دی په هغه باندې الله پاک د الله حکمونه لازم نه دي ځکه چې هغه خو عقل نشته دی هغه خو لیونی دی نو هغه که په جومات کې داسې د منځ په ځای کې اودس ماتې مو کړي نو هغه غریب خو پوهېږي نه ځکه د هغه عقل نشته دی نو چې عقل نه وي نو په هغه باندې منځ فرض نه دی چې څوک ماشوم وي او دا زلمی شوی نه په ده منځ فرض نه دی او چې کوم کافر وي نو په دی باندې منځ نشته دی ځکه کافر له اول اسلام پکار دی اوس مخکې د دې دویم نمبر د بلوغت په باره کې د دې مور او پلار ته دغه ښایي طریقه ښایي و ینبغي مناسبه ده للآباء آبا دا د ابون جمع ده اب پلار ته وایي آبا پلارانو له پکار دي پلارانو له مناسبه ده والامهات د امون جمع ده مور ته وایي او امهات موریانو پلارانو له پکار دي ان یأمرو چې حکم وکړي چې دا مور او پلار حکم وکړي یأمرو کې دا واو ضمیر فاعل دی د جمع نو دا د مور او پلار ته راجع دی چې دا مور او پلار حکم وکړي اولاد د ولد جمع ده ولد یو زوی ته وایي اولاد زامنو ته یعنی ولد بچي ته وایي او اولاد بچو ته وایي اولادهم خپلو بچو ته حکم وکړي بالصلاة د منځ اذا بلغو کې واو ضمیر فاعل دی بلغو کې دا ضمیر فاعل دی نو دا د بچو ته راجع دی چې کله دا بچي ورسي 7 سنین اوو کالو ته 7 اوو ته وایي او سنین کالو ته وایي اوو کالو ته ورسي د مور او پلار له پکار دي چې کله ماشوم اوو کالو ته ورسي من عمرهم د خپل عمر نه چې دا ماشوم اوو کالو ته ورسي نو بیا د مور پلار له مناسبه ده چې دوی ته د منځ حکم وکړي ويضربو کې چې کوم دا واو ضمیر فاعل دی دا واو ضمیر فاعل نو دا د مور او پلار ته دغه دی مور او پلار دا راځي دی مور او پلار د دې نه دا موریان او پلاران مراد دي د مور او پلار دی اوخي هم ضمیر د ماشوم اولاد ته راځي دی چې دا مور او پلار دی دا ماشوم اوخي بالایدی چې دی دا د ید جمع ده د یدون چې دی دا یو لاس ته وایي او د ید جمع ده ایدی د ید جمع ده بالایدی په لاس باندې دی وخی علا ترک الصلاة علا معنی نه په او ترک معنی پرېښودلو ده او صلات د منځ په پرېښودو باندې دی بیا ووخي واذا بلغو او کله چې ورسي دا ماشومان ورسي دا اولاد ورسي 10 سنین لسو کالو ته من عمرهم د خپل عمرونو نه نو کوي دا خو بره خبره وه وایي چې کله اوو کالو ته ورسي نو مور او پلار له پکار دي چې د ماشومانو ته د منځ حکم کوي ويضربوهم بالایدي على ترك الصلاة اذا بلغوا 10 سنین دې د پرې دا جمله ده ويضربوهم او دا مور او پلار دی اوخي دا ماشومان دا اولاد دی اوخي بالایدي په لاسونو باندې په لاس دی اوخي په کوړو چوکا باندې نه دلته کې ویلي بالایدي په لاس باندې دی اوخي على ترك الصلاة د منځ په پرېښودو باندې دی په لاس باندې اوخي چې دا د تنبیه لپاره چې یاره دا ماشوم ته پته ولګي چې دا دومره اهم د الله عبادت ته چې زه په دې باندې خپل مور پلار ووخلم نو د ده په ذهن کې به د بچپن نه او اذا بلغو کله چې دا اولاد ورسي بلغو کې دا واو ضمیر فاعل دی اولاد ته راجع دی چې کله دا اولاد ورسي 10 سنین لس کالو ته من عمرهم د خپل عمر نه نو دا د مور پلار بیا په لاس باندې وخی اوو کالو عمر کې دی ورته حکم کوي چې مونځ کوه او د 10 کالو په عمر کې دی ورته بیا سزا ورکوي په لاس باندې خو هغه هم ګورې په لاس باندې په کوړه په چوکه باندې نه او هغه هم صرف 3 ځل باندې ځکه چې بیا د دغې ماشوم کې هغه یره ختمه شي چې ته ډېر وخی او دا بیا زړور شي په هر څیز باندې ته پته ولګي چې یاره بس اوس خو بریوالو باندې زما هېڅ هم نه کېږي نو صرف د تنبیه لپاره دغه بچو صرف په لاس باندې وخل او هغه هم صرف په ژوند کې 3 ځل زیات نه نو د 10 کالو عمر ته چې ورسي نو د منځ په پرېښودو باندې بیا په لاس باندې وخه او حدیث کې راځي چې 10 کالو عمر ته ورسي نو د منځ په پرېښودو باندې وخم په لاس باندې او د بستر هم د 10 کالو عمر کې جدا کا چې بل کس ورسره مه پرېږده
کوي دې لپاره چې دا کوي ناسبه ده د دې کې ان مقدر دی نو یتعودون دی دا اصل کې یتعودون دی یتعودون معنی چې عادت جوړ شي چې د هغوی عادت جوړ شي نو د یتعودون چې واو ضمیر فاعل دا د ماشومانو ته راجع دی د اولاد ته راجع دی چې د اولاد عادت جوړ شي او کای د وجه نه کای کې دلته کې ان مقدر دی نو د هغه ان د وجه نه یتعودون نه هغه نون پرېوتو د کای ناسبه د وجه نه نو کای دې لپاره چې یتعودو د دې اولاد دې کې راو ضمیر فاعل اولاد ته راځي چې د دې اولاد عادت جوړ شي تأدیه الصلاه تأدیه ادا کول ته وي د منځ ادا کول عادت جوړ شي دې لپاره وخه چې د دې ماشومان د اولاد د منځ ادا کول عادت جوړ شي فی اوقاتها د دې منځ په وختونو کې د دې منځ په وخت باندې منځ ادا کول د دې اولاد بیا عادت جوړ شي دې لپاره لږه تنبیه ورکوه قبل مخکې ان د دې نه چې تجربه یعنی فرضه چې فرض شي علیهم په دوی باندې یعنی په دې اولاد باندې د منځ د فرض کېدو نه مخکې دوی له ځکه لږ په منځ باندې تنبیه ورکوه په منځ باندې یروه په منځ باندې ورله وخل ورکوه چې د دې اولاد عادت جوړ شي منځ په خپل وخت باندې ادا کولی عادت جوړ شي د بچپن نه نو چې کله د ورکوټي والي د 2 کالو نه د 10 کالو نه عادت جوړ شو نو بیا به همیشه لپاره دا د منځ پابندي کوي نو دلته کې صرف د مونځ باندې تنبیه دپاره ورته سزا ورکول راغلي دي هغه هم په لاس باندې ډېره سخته سزا نه خو دلته کې ته هر څه مراد دي هر نیک اعمال ته مراد دي د قرآن په تلاوت باندې دغه شانتې په مونځ باندې د مشرانو په احترام او ادب باندې د ژوند ټول آداب به ورته ښیي دي مور پلار له پکار دي او چې کوم څیزونه باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم خفه کېږي نو د هغې نه به یې د دغه عمر نه منې کوي نو دا زموږ د نن ورځې درس په نن ورځې د درس خلاصه دا ده چې د مونځ د فرضیت دپاره څه شرطونه دي او په هر انسان مونځ فرض نه دی صرف په هغه انسان مونځ فرض دی چې هغه کې 3 شرطونه وي اول نمبر چې مسلمان وي اسلام شرط دی چې مسلمان وي نو په کافر باندې مونځ فرض نه دی بل چې بالغ وي په بالغ باندې مونځ فرض دی چې کوم ماشوم باندې وي مونځ فرض نه دی دریم په عقلمند باندې په لیوني مجنون دیوانه باندې مونځ فرض نه دی په عقلمند انسان باندې فرض دی او وایي مور او پلار له پکار دي چې د اولاد د بچي چې دی د 2 کالو ته ورسي نو که جینکۍ وي او که هلکان وي نو هغوی ته به د مونځ حکم کوي د مور پلار ورته د مونځ حکم کوي او چې کله د 10 کالو عمر ته ورسي مونځ نه کوي نو بیا د مور پلار وخي وای دې لپاره د لاوخي تنبیه دی ورله ورکوي چې د دې عادت جوړ شي د دې ماشومانو عادت جوړ شي مونځ په خپل وخت ادا کول عادت جوړ شي فی اوقاتها یعنی د مونځ په وختونو کې قبل ان تجب علیهم په دوی باندې د فرض کېدو نه مخکې چې دا د دې ماشومانو عادت جوړ شي نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام